بسم الله الرحمن الرحیم. کابلیکا د سامعینو ناظرین، عید المنځه حوالې سره دوی خبر تاسو خدمت کې عرض کوم. عید المنځ کوم د عید الفطر والا دی یا عید الاضحی والا دی، دا واجب نه دی، مستحب دی. که تو بیله کول واسه پرونه کی کوای شي، که ته جامې سره کوي او پیش نماز د هغه جامې سره کوي هغه سره کیږي. ایوه نکته و که دغه پیش کیږي چې دا خو مستحب المنځ دی، مستحب المنځ خو جامې سره نه کیږي، چونکې مو فقه جعفریه کې څومره مستحب المنځونه دي هغه جماعت سره نه کیږي، جمع سره نه کیږي، باطل دي. د فقه جعفریه مسلم حکم دی چې فقه جعفریه کې مستحب المنځ جمع سره نه کیږي. ته نوافل دي، واشات المنځ دی، تهجد المنځ دی، شپې المنځونه نور دي، ته هغه جمع سره نشي کوي، باطل دي. ته به هغه فرادا کوي، بیله به کوي. اما دا المنځ څنګه چې مستحب دی بیا جمع سره کیږي، دې وجه دا چې دا مخکې واجب و د مولا امام زمان غیبت سره مستحب شو. کله امام زمان علیه السلام راشي دا المنځ بیا واجب دی، بیا به واجب په نیت کوي. بهرحال اوس مستحب دی، ته د المنځ خونې کې یا فردا کوای شي او پیش نماز پسې یا کوای شي، او هغه کې کوم دي اسورې مال ویله، نوره کومې دعاوانې دي هغه کې ولویله اللهم اهل الکبریاء والعظمه دی. که هغه ته نه وي زه ربنا آتنا فی دنیا حسنه، دا دعا یا نوره کومې دعاوانې دي هغه ته کې لوستلی شي. او دې ورځې باندې روایاتو کې شته څه اغدو الی جوائزکم، تاسې عید ورځې خپلو انعامونو طرف ته لاړ شوئ، ګفټونو طرف ته لاړ شوئ، چونکې عید ورځې که ته لمونځ وکړو، ته غسل وکړلو، ته دعا طرف ته لاړې، ته تکبیر ذکر د وکړلو، نو دغه حقیقت کې د خدای هغه پیدې او د انعاماتو حاصلولې ورځ دی، لکه څنګه قیامت ورځې په باره کې یهی څه قیامت ورځ د خدای د انعام حاصلولې ورځ دی، سیم اندیشان سره چې کوم دی عید ورځ هم دی. په کار دا دی چې موږ کوشش وکړو عید ورځې ځنه ګناهانو نه چې هغه مثلا ما روژې کې نه کولو، اوس یا نه کوم، او دې سره سره ځنه وخت کې کس ځوانان یا مصروف دي ویو متولو کې دغه ګناهونه کوي، په کار دغه نه مو کار دی ځان وساتو، دغه ورځې المونځ تکبیر ذکر دغه په کار دی مو خیال وساتو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.